السفرة للمتزوج باب دې په بیان د زعفرانی رنگ لپاره د واده کوونکی وروا عبد الرحمن ابن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم سفرہ زر رنگ ته وی زعفرانی رنگ تا آیا د رنگ لګول لپاره د متزوج څه حیثیت لري بعض علماء فرمایي لکه امام مالک سے په بدن نشي لګولې البته کې په جامي وینو خیر دی او دا یو علامه به درنګ بدن بنرنګ کې په جامه رنگ کې نو خیر دی احناف وی چې نه سفرت زعفرانی رنگ چې دی نارینه د پاره جایز نه دی او روایت عبدالرحمن ابن عوف نا استدلال کول په جواز د سفرت سره دا صحیح نه دی او وجه د عدم صحت دادا چې د دې رنگ تعلق عبدالرحمن سره غیر اختیاری وو چې اتصال د زوجي سره او په خوا به دا کپړی چې وی کنه نو دې کې به دمره پوخ رنگ نو زړه غوندواله براغه خولې جو کار به خرابو زه یو زه ته بیان لتلم انو اي خلق ډیر ادب او احترام سره چکم دی نو پکټ باندې سور شاله چولو من پیودو شو ګرمه موسمو انو خامخ په خلی ملي راځي نو چې څنګه اوړېدلې راوړېدلې منو دا دی چې یو مخه کپړی دا ټول سره شي سات چې مو څو دې نو داسې دی بیا ما دا د بلفونو کې رنگ دی په کپړی رنگ ښکاري ارزه می درس کو چې درس می کو نو کار خراب نو ځان مې رومبال واچو په نور کو کپړی وینا چې ما بدلې کړې نو کله کله داسې تاسو به خیال کړی وي نو عبدالرحمن ابن عوف ته چې دا رنگ لګېدلو لوی د اتصال د زوجي نو زوجي کپړو سره اغي رنگ چې دین سو کچاو انو چې خپل راشي پښته انضمام د صدرینو نه چې خپل راشي نو درنګ انتقال خو کی کنه دا غرنګ غیر اختیاري وو چلو منډه وای ضرور بنا امیر سے جوړوي دا ډیر شابه عبدالرحمن ابن عوف راغ نبی علیہ السلام څخه او په دې باندې اثر در رنگو فصاله رسول الله صلی الله علیه وسلم فخبره انو تزوج امراه من الانصار چې ما وعده کړیو چې نه د انصار سره کم سوقت لها الیها سشه دی ورته لګلو مار کې زیناتو نوات من ذابن مقدار د یو اډو کې د کجوري یا زینات نوات من ذاب قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اولم ولو بشاتن لار شپمنډه شکریا ادا کړه الله پاک الا لک ولی موکا اگر چې تعالی ګډ قربان ول راضی او دا ان شاء الله تقلیل دی پاره تکثیر دی پاره دی چا بسه لاندې او لما ولی مکر نبی علیہ السلام په نکاح د زینب باندې فاوصى المسلمین خبزا یاد کده ګډا ترجمه خوافر ورکړه مسلمانانو ته ډوډۍ فخرج بیا د ډوډۍ نه چې پس فارش فخرج هغه کورنا اوت حضرت اراده کوونکې کورونو د نورو بیبيانو ته او دلته نشته خطا مخ کې د حدیث ویل دي او سره روان دي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام عادت داو چې کله به نیو وادوش آی سره بشپتی رشوا ملاقات بوشو سار بلار د ټول بیبيانو کمرو تا نو اغي ته به دعاګانې کولې هغه به ورته دعاګانې کولې سبحان الله نبی اسلام الله السلام علیکم ای مبارک شي جی الله دې پکې خیر او برکت واچي الله به الله دې ای پاک الله دې تاسو خوشاله ساتي اوس احمد کې ته ماده دې وکړ سار ولار کې څنګه اله جوړه مخایبه ولید مخوانو طبیعت بخنه ده کنه دا خیال ورته کنه الله الله او شو کنه
نو کما یسنو اذا تزوج چې څنګه د حضرت عادتو چې کله به نه وادو ک نو بیا به نور بیبیانو څخه ته صلا دعاګانو لا دعا به ورته کولا دوی به ورته دعا کولا ملاقات فاتا حجر امات المؤمنین رابغ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کمرو د مؤمنات امات المؤمنین تا یدعو حضرت په دوی لپاره دعا غوښتله ويدعونا او دی به حضرت پر دعا غوښتله ثم انصرفان بیا راغه فرآ رجلین بیا کته چې په زید روټه د زینب په کور کې کسان ناستو لا ادري اخبرتو او اخبر بخروج ما مختصر دی نیم په چې ما حضرت وی چاغیلاړل یا حضرت تبل چاغیلاړل بیا حضرت راغه خپل کور تا شاباش طالب جانا ماشاءالله دینه معلومه شو چې یو سره وادو کی نو هغه واده الکتا جنې ته دعا کول غواړي دعا وکړي څنګه به دعا کوي نو بارک الله فیکما بارک الله فیکا بارک الله فیکما وځګنا اللهم بارک علیہم الله یبارک علیکم وغیرہ کنا دعا د برکت تا دا دعاګانې غواړه لکه مبارک شه دا ویل شي واده دې مبارک شه جوړه دې مبارک شه وغیرہ وغیرہ شه قال بارك الله لك اولم ولو بشار دعا ثابت ہے بارک الله لك حدیث کے دام رج اللہ مبارک لهم وبارک علیہم جی باب الدعاء للنساء باب دې په بیان د دعا هغه خذتا یهدین العرس چې تیاری ناوی لرا وللعروس او دعا د ناوی دی پارا ګوره د عروس لفظ د عربی دی دا په شان د لفظ د انګلیش د ډاکټر دی د ډاکټر اطلاق په خدم کیږي او په زنانو سړي باندې کیږي او امام اطلاق پر رجلم کیږي امام او په خدم کیږي العروس دولها او دلهن جنې ناوی او الک موږ ته شولوي تاسو په سوې د واده الک نو معنا دا باب الدعاء للنساء باب د بیان د دعا د خذ اللاتی یهدین العرس چې تیاری ناو لرا وللعروس او دعا لپاره د ناوی جناب حضرت عائشہ تزوجنی النبي صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام چې زو وعده کړم نو فاتتنی امي نراويستم زما مور فادخلتني الدار نو د حضرت هغه کور ته زه وردن نکړم نو فاذا نسوه من الانصار نو التکد انصار زنانی ناس وی فل بیت فقلنا من ورته ماتوي على الخير والبرکه مبارک شه معنا على الخير والبرکه اے الله دې په خیر ساته الله دې برکتونه درکا معنا شو الخير والبرکه اے خیر و برکات مبارک الله دې په خیر ساته الله دې برکتونه کا وعلى خیر طائرن وشکنا او الله دې تا نصیب سکی علی خیر طائر دا خیر بهتر طائر معنا خصه نصیب وعلى خیر طائرن اللہ دی نصیب کی تا خوشحالیانی لکه خلقی نصیب دی شا علا خیر طائرن نصیب دی خشا بس علا خیر طائرن نصیب دی خشا اللہ دی قسمت خکا اللہ دی نصیب خکا خیر طائرن اللہ تا بخ قسمت راولی پختو مان زما یاد ک نصیب دی خشا نصیب وریم جناب او دغه صفتوم دعا کوي کنه ها باب من اب البنا قبل الغزو ور مولانا صاحب توجه کوا
مقصد دا دې په دې حدیث کې لکه یو سړی نوې واده کړي او خځې سره ملاقات نشي نو اوس دی وخت کې اعلان جهاد وشي نو دې جهاد ته نزي بلکې خپل ناوي سره د ملاقات وکي او چې څه مسله د دې په منځ کې وا هغه نه خپل ځان فارغ کی چې زړه مطمئن شي نو بیا به جهاد ته ځي نو من احب من یادک احب البنا باب دې بیان دا چې خوخی ملاقات د خزي قبل الغزو مخکې د شرکت فی الجهاد دا او البنا من کورواله څه بهتر ګرځول دي کورواله مخکې د شرکت ته جهاد دا چې وعده کړی الکه د صاحب الحق وعده شو دوله رااله اعلان جهاد شو نو دې لا ناراضي دې نشپتی رکی نو سار دې بیا روان شي ورنه دې جهاد کی په فراغت قلبی سره جهاد کو نه کړی شي زکه چې زړه به دل ته رسوي کنه زړه مې د بابا سره بیا وای چلو مخکې غزا نبی من الانبیاء یوشع علیہ السلام اراده وکړه قصد کو یو پیغمبر د پیغمبرانو نه jihad لپاره فقال قومي قوم ته لا يتبعني نذدي ما سر رجل ملك ابو امراتين چې د مال شوی د خزي د بوزعي ان نکاح کړي او يريد ان يبني بها او د اراده کې چې هغه سره ملاقات کی ان يبني بها اباد والو کې هغه سره یعنی جما ولم يبن بها او دی صحبت نی کړي نو دا سره د ما سره نه دي صحبت وکړي بیا راځي چې تر مفارغ وي چلو باب دې بیان دغه چا بنا بمراتن چې واده کړي یو جن خزه سره او حال دای چې هغه عمر د 900 کال وي لکه عشابه چلو جایز د جبال رشید دي کې څه شک دی چلو ومکست عنده 9 او مکوست نه دی ومکست پیازی کاف په نظام لیکل چلو باب دې په بیان د بنا په سفر ګوره مولانا کې د سفر په زمانہ کې تر رواني او تاسو راستا بیبي دا یا په لار کې دی وادو کو او په لار کې تاسو د ملاقات بندوبست کې دي شي باب پردا نو ملاقات جائز دی حضرت صلی الله علیه وسلم جهاد ته تلو حضرت صفیہ بنت حیی ابن اخطب او ته ملاو شو او دا د خپل استبراهم وشو لار کې صحابه کرام حضرت ته پارا خیمه ټکول چې کمزه کې بدوی دمه کولا حضرت 3 ورځې په لار کې پاتې شو او یبنی بی صفیہ او بیا سار چې کوم دی ولیمه وکړه او هغه ولیمه د خپل د طاقت مطابق وا کچھ پنیرک وغیرہ وغیرہ جناب دتانا یبنا علیہ بصفیہ جوړول بشو حضرت ته پارا زید رهایش په سبب د ملاقات صفیه چلو ابن بل مسلمانان ولیمی دا حضرت تا فما کان فیها من خبز ولا لحم الک بدی ولیمه کې نس ډوړای وا نس غشوا امر بالانطاع حکم شو په غړولو دا دسترخوان فالقي فيها التمر من التمر والاقط بیا پای باندې غوړول شو کجوري او کوچ والسمن پوجکنا پنیرک او کوچ فما كانت وليمته فكان وليمه داوي وليمه فقال مسلمون بیا مسلمان اختلاف راغی یعنی اختلاف معنی اختلاف رائے چې دا صفیہ ویزه دا او کې دا حرشوا بیا لکه چې پرده وکړه جو سبي امهات المؤمنین کې وي او کین بیا سوي ویزه وي چلو سان د مخه دا ان حجبا کی حضرت ورته امر د حجاب وکړو امهات المؤمنین نه دا وإن لم يحجبها
او کې امر د حجاب نه کړی شابه فیمنا ملکت یمینو فلما ارتحلا وطالها خلفو وطان مراد زی ولا جوړ کا حضرت شات خپل شات په سورلې باندې ناس دي ومد الحجاب بينه وبين الناس چلو تان زار تان قربان سبحان الله اسلام چې ډیر آسان دی او ډیر ساده درس ورکي معنی باب البناء بالنهار باب دې په بیان د آبادی او باب دې په بیان د واده کولو باب دې په بیان د واده بالنهار درزي باب دې په بیان د ملاقات د سړي خپل خز سره بالنهار درزي بغیر مرکبن بغیر د سورلونا اور ولا نیران او بغیر د قمقمونا دې څه مطلب شو مطلب دا چې مرکب او قمقمو ضرورت نشته دی ساده واده پکار دی یا منا بغیر دا بلل شو خلقنا بغیر دینا چې بل شو خلق مراکب باندې په سورلو باندې ولا نیران او بغیر د اور بلولنا بغیر اور مرمنو بل شي یا کو قمقمیت مراد دی یا دیوی مراد دی دزرز خود دیو ضرورت نی نو ساده شو او مرکب نه مراد سورلو باندې راغلی خو پیادل راغلو نو فعاشا پیادل راغلی وا حضرتم پیادل خپل کوت راغلو یا بلا مرکب معنا بغیر د دعوت نه خلقتا چې سوار راشي بغیر د دعوت ته خلقنا چې غړ پړ راشي پرناګار سره بلکې ساده واده خله پایږي خرچه کمه ده مخیره راویست مزز معمول فادخلتنی الدارا پدې کور کې دن نکړم بس خو ناستم په کور کې نو فلم يروني مرعوبه نکړلما مرعوبه نشما الا رسول الله صلی الله علیه وسلم مگر ناسا پراغه پیغمبر اسلام زوحن چې دا وخت د سحر دو د چاشته مو سار وختي کو تراویستم د حضرت صاحب کور دا یوازې ما انصار له خزیناسي هغه لاړې یوازې مرعوبه ناستو ناسا په ګور حضرت صاحب راغې چې خاوند راشي او چې نوې خزې خورو پیرازي یریږي خو کنه زه سخت مرعوبه شو او دا وخت د زوحاو اسانه خبره چل وخت کې دا به شپې ته صبر کوو پلان کې ضرور باب الانمات باب دې په بیان د غړولو د جالردار صادرونو ونحوها او دغه په مثل نور صادر لپاره د خوذو حاصل څه شو الکه توجه کا انمات دې دوما جالر پیجنې لکه څو صادر لنډي نو ایسر یو پیس کې جوړ کی یا نه څو کې مسونو سره کته یو بل شی ولګي دته جالر وي جالر لکه بالښتونو سره جالر ولګي صادر سره جنکه جالر ولګي کمیس لمن سره جالر ولګي ذکر د جالردار صادرونو لپاره د خوذو یو بل من الانمات مانکم بعد په بیان د غړولو د صادرونو ونحوها او د قالینونو لپاره د زنانو مطلب څه شو الکه ته جنې وځي یو کوړه لکه دا کو د جنې کمره شو نو دې کې جالردار صادری په کټونو واچوي یا کته قالین واچوي نو اوس دې حدیث کې خدا نشته او حضرت دوی چې ستکونو دا به زمانه دا سرازي چې خلک به جالردار صادری او دارنګ قانونونه او پالنګونو باندې لوی لوی صادری واچولي وي نو جواز ته اشاره شو چلو هل اتخذتم انماتا تاسو سو فرشونه جوړ کړی دي انمات معنی په فرشونو سو غړولې دي سو صادری جالرداري مو غړولې دي قلت یا رسول الله وان لنا انمات من غریبانه خلق من کر صادری جالرداري چرته دي قال الناس تكونوا
دا سو وخت براشي چې وي. محدثین سو کوئی چې دا حضرت دې زم کړی دی، بعض علماء نه به طور زم نه دی، اشاره ده چې دا زمانہ براشي چې بیا به په ودونو کې لوی لوی صادری غړول کیږي. ونه سو پالنګ چې 1 लाख باندې پالنګ جوړیږي، دا 40,000 او 70,000 په پارکور کې پالنګي، بیا په باندې 15-20 هزار باندې هغه فومي، بیا دغه مطابق چې کوم ده کنه 15-16 هزار باندې پای صادری او بالغتونه. نو په خاطر خلق وي واده اسانه خو ټک ټوکی ګرانی، هغه دغه ته ټک ټوک وي، کور جوړول ټک ټوک دی، بالنګونه جوړول ټک ټوک دی، او مختلف رنگ پرنګ کپڑے جوړ دا ټک ټوک دی. پوښی کنه ټک ټوکی ګران دی. په نشما کې نه باب دې بیان د ذکر دا خذو يهودینا چې لیګل کی المرأه ناوی الی زوجها د خاوندا، معنی دا شو چې جنې چې ناوی شي نو زنانی به په منځ کې راوچته کی، په منځ کې به راولي او خاون کوړته به ورسي. ادب خدا وکنه شپږه زنانی به ته چاپیر شي او ناوی به په منځ کې ابراولي د خاون کوړته، ورنه بدن نه کې په پالنګ به کې نه خلاف. چل مخه قال حدثنا بن يعقوب قال حدثنا محمد بن ثابت قال حدثنا اسرائيل عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة انها زفت امرأة الى رجل. عائشة به زفت امرأة دوی تیار کرنا یو جنې الى رجل من الانصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة ما كان معكم لاون، استفهام دی، اما كان معكم لاون، ایتاسو سره صد زړه او خلول څه شي نشته. لاون مراد تماشا دا مراد نه، یعنی دا شی چې خلقي زړه غلي څه ټوکه ټقله څه غب شپ څه نافخانی. ولی فإن الانصار يعجبهم الله، انصار چې کوم دي کنه دی په دې ټوکو ټقله خوشحاليږي. هغه ټوکې ټقله سدي خبري په چت کې مخ کې داسې یو ټوکې ټقله الک وجه خر کر لار کنه نو دی به کټونه ډیر جمع کړو، ان یو نیم کټ چې دی نو هغه کې پکې باندې نو خو مزدار صادر په اچولو ازي بالک ته کېنا دا ونه کې کېنا مرا چې کې باندې دل بچرتا جو ټک 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 خلق بو خان دلته اوس داسې نشته، اوس خلک پکې مخکې وړي او کله بدل چې الک بلار سر کرا ارجو الکان دې چاپیره شو جنکه دې کورا اجو کتاب دې صادر تختو چاو تر بال تختو چاو تر کمیس وشلو چاو سو دی وای بس یو لا دې ته الله وای. او د سعودي مملکت کې هم لغوي وي هغه سو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی چې ولېږي ورته چینه ور سره کرا چې الته کې دا سندره وي اتیناکم فحیانا وحیاکم، ونه څنګه دا سندره اتیناکم فحیانا وحیاکم ولولا الحنطة السمراء ما سمنت ازاراکم، ولولا الحنطة السمراء ما سمنت ازاراکم. راغلیو تاسو څخه مبارک وسه تاسو چې نوې داسر دانی د غنمو نوې بغټې شوي تاسو داناري. انا دا کې شي لکه چې تاسو خندل بس چې تاسو خندل پر دغه کافی ده دا نه چې خامخ نور لاندې وکړي مخکې ده. الهدیه للعروس معنی دا شو واده الک تحفه ورکول، الهدیه للعروس واده الک له تحفه ورکول. سبحان الله، ته پیسې ولا ورکی ته ګرمبال کپې ولا ورکی پونه شي ارزات ورکول شي، خو چې رواج نه اوس خبر رواج د مصیبتونو علی مصیبتن دی داخله چې رولولي روټي وی کنه بیا الک واده ول الک دغه سناسي یو راشي لفافه کې 2 روپۍ بر راشي 2 روپۍ بر چې سوې لګولې هغه نه مزید زیاته کوئی ملاوي شي دا رواجي ودونه چی نو کې دی وی چې 2 لک روپۍ دي 3 لک راشي. زه یو مرګره دوست دغه د زوی واده تقریبا 11 لک روپۍ روټي ور کړو بار زوی ورځ لاړ ما دا 11 لک ما ته 11 لک نه ډبل ملاوي
چې کم کس براته 2000 3000 خدای دې خلق رواج ده هغه ته بیا ملاو شو خو کې نه مو کول ان خلق به چې زی واده یې سو نکړه د رواج څوک را دي بیا دا څه الهدیه للعروس تحفه او گفت ورکول واده کړی الګ ته چلو ابراهيم عن ابي عثمان واسمه الجود عن انس بن مالك قال مر بنا فی مسجد بنی رفاع د تیر شانه سوی په خوا کې زمنګنا په جمعه بنی رفاع فسمیت ما تواد یقول دیوی کان نبی صلی الله علیه وسلم و نبی اسلام اذا مر بجنبات ام سلیم کله چې با حضرت صلی الله علیه وسلم مر تیرید بجنبات ام سلیمن پاغه غاړو د ام سلیم جنبات یې جنبات د جم نه دی جموی ارستا او مراد تنه طرف ته طرف نه مراد محله چې کله با پیغمبر اسلام تیرید په اطرافو د محلي د ام سلیم یا با غاړو د ام سلیم دخل علیها ام سلیم کربلا فسلم علیه السلام بپیوی ثم قال بیاوی کار نبی صلی الله علیه وسلم ثم قال فعل انس ته انس وی چې نبی علیہ السلام عروسن وعده کړي به زینب په زینب یعنی عروس تازه وعده وعده کوونکې په زینب فقالت لی ام سلیم وما ام سلیم وی لو اهدینا لرسول الله صلی الله علیه وسلم هدیه کا چمګلې ګلوي حضرت ته تحفه فقلت ما مرتوی لا افعلی وکا نفامدت نظام مور قصدک الى تمر و سامن و عقیتن کجورتا او کچھ غړی و عقیتن پنیرک فتخذت حیصه فی برما او دا دیوال یو ذکر نو جوړه کدین یو حلوا یو کټوای کی فارسلت بیا میا حضرت ولګل دا ما سره بچوسا فانطلقت بیا الی فقال حضرت ما تزا کذا ثم امرني بیا ما ته حکم وکم فقال ما ادلی رجالا اوازو کما ته وبل ما دې پار نارینا سماهم چې فلان کې ها ودلی من لقیتا او چې څوک مخل راځي ناری ته وایا چې ولیمه ده قاضی ففعلت الذي امرني ما او کار چې ما ته حکم کړو فرجات ز واپسم فیصل بیت غاصم بیالی چې قتل می کور د پیغمبر ډکر شو د خلقنا فرایت النبي صلی الله علیه وسلم وزایادی مولد حضرت خیولاس پدی کټوای د حلوا علا تلک الحیسا پدی حلوا وتکلم بما شاء الله او حضرت دعا وغوښته چې صدی الله خو خوا کلام وکړه بما شاء الله دعا ثم جعل يدو عشرة بیاذت لفظ کسانو ته اعتراضی دي عشرتن یاکن منه چخوره ويقول لهم اذكر اسم الله یاد کې دلانم ولياكل اخره کلوج مما يليه زي بسم الله وای هر سره د خپل مخینه خوري قاضي حتا تصدعوا كلهم تدې چټول مارشو تصدعوا واپس روان شو کورونو ته فخرج من خرج نو وتل د کورنا چې سوکتل وبقي نفر او درې کسان پاتل يتحدثون چې خبرې کولې قاضي وجالت اغتمو انسوی زغم جن کې دما چې داخله کول اعلان حضرت تفید تکلیف ته مطلب تورسی کا روټه خدا حدیث موږ مخ کې ویل اغتم ثم خرج النبي صلی الله علیه وسلم ناول حجرات بیا نبی اسلام په طرف د کمرو د خپل بیبيانو ته وخرجت فی زور پسې لاړ فقلت ما ورت انهم قذابوا اغه کسان چې پاتو لاړ فرجع حضرت راغ فدخل بیتا وارخ الستر والى لفی الحجرت وشګان دې مان بسي والى لفی الحجرت معنا الى انه لفی الحجرت وانه زمانہ وانه لفی الحجره او حضرت صلی الله علیه وسلم چې دې په خپل حجره کې وو یا والى لفی الحجره معنا او مایل شو په طرف د خپل حجره یا دې واني لفی الحجرت واني لفی الحجره ز پدای کمره کې ما یو برل کی وانه لفی الحجرت دا حضرت خپل دې کمره کې وو یا والى لفی الحجر حضرت مایل شو طرف د خپل کمرو ته بیبيانو کمرو ته هو یقول اوی یا جناب ندخلوا یا جناب لا تدخلوا بيوت النبي لا يذن لكم الى طعام غير ناظرين
ولكن اذا دعيتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستانسين لحديث ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منك والله لا يحسن من الحق قال ابو عثمان قال انس انه خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين دیکھ 10 کال خدمت کرو 10 کال پورا خدمت نو 10 کال پورا خدمت نو س نہ کالا سپور تو چا جبر کسر کر دے چا حذف کسر کر دے چا نہ کال نکل دی او چا 10 کال نکل دی خو پورا 10 کال نو حدیث باندې پوښ دا مکه تیر شوی دی خو دلته دم راځي چې زینب په نکاح ولیمه د حلوا وا حالانکه مکه ګډ ذکر دی معنا دا شو چې اول حضرت ګډ ذبح کړو او بیا حضرت ته ام سلیم حلوا راولې غلا بیا دا په خلقو خورونه ٹھیک شو مولانا ماشاءالله الحمدلله مکه دا باب دې په بیان درا وختلو د جامو لپاره د ناوي وغيرها او بغیر د ثيابنا لک کالی شو اور بس زمانہ ورورا او خواب چې خلق ناوي جوړولې نو مالدار خلق سګناوي به دغه جوړه به تراو وخته چې منګه ځان ناوي راوړي تاسو جوړه راکای به هم وسه او بیا به دغه مالدار زینې سکاله مالې بو ټیک میک هغه با چانه سوالی راوړه یو درې ورځې بهونه بیا باغه واپس کړيږي اوسم داسیو باندې علاقو کې چې غربت علاقوي دغه سی وی خدا دلته مصیبت ده ونه شو کنه اجازت ته یعنی وختل استعاره په سوال را وختل د سیسیز د جامو لپاره د ناوی و غیرها زمیر سیاب راځي دي او غیر د سیاب نه لکه کاله ازوګه غیرها مراد ناوی دا خدا مراد صحیح نه ده چلو حضرت عائشہ د خپل خور اسمان ام بیل غوښتو ا بیا غو شو د مسلم چې چلو هغه موږ مخکې ویل شابه حسین ابن حذیر جزاک الله خیرا الله ذل غرب لدر کی فوالله ما نزل بك امر قط قسم دې په خدای چې نظر اغلی پتا یو حادثه الا جعل لك منه مخرجا مگر الله ګرځول دې لپاره ستاسو دغه نه خلاصې وجعل للمسلمین فيه برکه الله تعالی پکې خیر اچول دې اور مسلمانان له پکې الله برکت اچول دې وربن کې یقراغه جی شاب تکړه شو بس با ما یقول الرجل اذا تعالوا بعد بیان داغه دعا چې یو سره راضي خپل بیبي څخه ما چې بیبي څخه راضي نو سبا وای دعا بغواړي دغه دعا نه ضرورت نشته اوس ټیک شو او څنګه اوس ګوره تاسو چې کمبل ورکه خپل مراکه دا خو حال دی ونه شو ولې څنګه نو اوس یې نه یخني چې خاطر دا لاندې بل باندې نشته ګره خدای یخراته خیر بهرحال عمر تقاضا خوم ده کنه یار اوس ما سره خان دي کما عمر ته تورسي بیا پته لګي ان شاء الله ولې پیر سیوا ها جی نو الګ مطلب دا دی چې کله بیبي څخه ملاقات تزین او دعا د حفاظت کوی دا نه چې بس دغه سي ها ونه شو مې سیوا الله الله او پر دی عاشیو نه دبر د امری سے دمر یخم نه ده دا ما بدو کې تاسو نه ګور دمر یخم نشته خو ما ځان دا کول وان ګرما چې یخ نه کی ګرما څه مطلب شو توجه کرو زکه حدیث کې شته بر عاشق کی دي عجیب خندا خبره ده و چې کوم سره تا دعا نه وای نو شیطان دې د عالی نزان چاپیره کې نو بیا دې امداد کار کوي دله دې ګور دې په دله ته کوم دې نه چرګي الګه اسو ته سړی ته کار دې کول لا بیا پوجو کنه نو دې باندې فاعل د زول عالی نزان چاپیره کې دې په کې زیات راځي الله
یو نقطه درته ماته یو سړی وي په دې زنا کې ډیر خوند دي واده کړه سړی ما ته نصیحت کوي زنا کې ډیر خوند دي ما دې خوند وجه دای چې تاسو دوه کسان یې کنه چې دوه کسان په یو ځای اړمي نو خامہ خوند لکه چې یو شیطان چې ورسره بل شو چې دوه لوړې په یو ځای کې چلیږي نو خامہ بیا لاندې او چې کله ته دعا وای نو الله ستاسو حفاظت کوي شیطان ناراضي د چې څنګه تا کمره بنده کړې ده چې بس بنده ده هیڅوک تعالی نه ګو نه شیطان ګو نه انسان ګو او هغه فائدہ ته فقط فذات خود یوازې به اخلي او که تعوذ دینه نو شیطان مخلي او بیا دغه نه چې کوم بچي پیدا شونه پای کې شیطانی اثرم زیاتی او چې بسم الله پیدا شونه هغه کې اثر بسم الله خو بخامه خوي کنه ان شاء الله چلو تیز تیز ورځ نه خلاصي جنگون و تمات کا اما خبردار بس لو احدم یقول کہ چرویل یو د دوینا چویلے حين یاتی آلو جی بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقنا ثم قدر بينهما في ذلك او قضي ولم ثم قدر او بیا مقدر کړی شی په تقدیر ازلی کې د خځه خاوند په میانس کې بچي او قضیه ولدن یا فیصله د ولد وی لم یضر شیطان ابدا نو شیطان ورچری تکلیف نشي رسوله او کې دی چې مجاهد ان الذي يجامع ولا يسمي يلتف الشيطان على احليله فيجامع معه تخيل ورته کړه چلو بابنا الوليمة حق وقال عبد الرحمن بن عوف قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اولم ولو بشاة الوليمة حق وليمة حق ده حق نه مراد واجب نه یعنی ثابت به سنت ده او زمونږه ذهن کې دا ما ولیمه کول ډیر مناسب دي ځکه د هر نعمت موجب شکر دی او دا لوی نعمت دی چې تعالی خدای په خزه درکړی دا او بیا ته خزه سره ملاقات مو کی هغه ستاسو ایمان او د ګناونو د حفاظت ذریعہ کو ګرځي نو بیا په غي نعمت چې شکریا نه ادا کړي نو په کوم نعمت په شکریا ادا کړي نو دا ډیره حق ده فقال عبد الرحمن ابن عوف فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم اولم ولو بشات بل تاسو دی عاشی لیکل دي چې ضیافت په اته قسمه ده او دغه ضیافت اقسام دي خو دې کتاب نه راغست دي زما په کتاب کې عاشا ګډه وډه وا زه ته دې کتاب نه راغلم دا کتاب دی مجمع بحار الانوار دې شو کنه مولانا صاحبہ د محمد طاهر صدیقی الهندی الفتنی الگجراتی ٹھیک شو دې کې ستا حاشیه کې لیکل دي د دعوت اقسام وی الضیافت ثمانیه ضیافت په اته قسمه ده یو الولیمه للعرس یو ولیمه ده چې دا لپاره د واده وی دیم دې والخرس للولادت چې بچی دې پیدا شي او بیا هغه سنت کې او جوړ شي نو الخرس للولاده ایت دعوت الخرس وی ازو وطن کو د صحبت وی والاعزال للختان اعزال دعوت اعزال چې بچی پیدا شي سنت کې او بیا هغه جوړ شي والوکیله للبناء او چې بیبي سره کور جوړ ک مکان دې جوړ ک او دغه شکریا ادا کړي نو البته وکیله ورته وای والنقیعه لقدوم مسافر او چې کله یو مسافر کور تراشي کله چې یو مسافر کور تراشي تشوا د سفر نه نقیه دور ته وای ته چې دې کور تراشي او دې به ډوړې کوي آیت وای نقیه من النقل والغبار والوزیمه للمصیبه او چې نا جوړ شي او جوړ شي وزیمه ده والعقیقه للتسمیه الولد او والمادبه طعام متخذ للضيافه بلا سبب وكلها مستحبه الا الوليمه مادبه هر هغه ډوړې ته وي چې هغه د یار دوه ته ډوړې ورکه 430 صفحه ده مجمع بحال انوار دی جلد نمبر 3 ساشه کې دقت دیر نقل کړه چلو
وفيه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن بكير عن ابن شهاب قال اخبرني انس بن مالك انه كان ابن 10 سنين مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن 10 سنین دیوی زما عمر لس کالو مقدم ضرب دے زمان قدوم رسول الله صلی الله علیه وسلم المدینہ کله چې حضرت مدینه تراغلو زما عمر د لسو کالو فکان امهاتی وی زما مين دي خويندې المور خود سړي یوي فاشل کې لګنا امهات جمع ولد لکمور ومن بمعناها لکماسی چاچی کاکی پوښګنا انمانه دا شو امهات مين دي خويندې یواظبننی امر کو ماته د همیشوالی بعلا خدمت النبي صلی الله علیه وسلم په خدمت د پیغمبر علیه السلام فقدمت 10 سنین لس کال میں خدمت کرو وتوفي النبي صلی الله علیه وسلم وانا ابن 20 سنه ازد شلو کالو ما فكنت عالم الناس بشان حجابي ازوما په د خلقنا په معاملې د حجاب پردا یم چې حجاب کله نازل شو هغه صورت عذاب کوم غویلی وتوفي النبي صلی الله علیه وسلم وانا ابن فكنت عالم بشان حجاب حين انزل وكان اول ما انزل اول هغه حکم چې نازل شو په حجاب فی مبتنا رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه زمانی د واده د پیغمبر علی السلام به زینب ابنت جاش مبتنا معنی بنا هغه زید بنا د واده د حضرت زینب سره جیوا شاه وسان دی اصبح النبي صلى الله عليه وسلم بها عروسا یعنی سبا ک پیغمبر علی السلام دې سره واده عروسن واده یعنی واده کړی شوی فدعا قوم فأطالوا من الطعام ثم خرجوا وبقي رهط منهم عند النبي صلى الله عليه وسلم فأطالوا المكسب فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخرج وخرجت معه لكي يخرجوا فمشى ليخرجوا الى الناس صدقوا ذبا چلو ومشيت حتى جاء عتبة حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها عتبة حجرة درشل دکور د عائشة صاحب ثم ظن انه خرجوا فرجع ورجعت معه حتى اذا دخل على زينب فاذا هم جلوس لم يقوموا فرجع النبي صلى الله عليه وسلم ورجعت معه حتى اذا بلع عتبة حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها وظن انهم خرجوا ورجعت معه فاذا هم قد خرجوا فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبينه بالستر وانزل الحجاب بس فضرب من رازوند که حضرت زما خپل منځ کې پردا ولی وانزل الحجاب چې نازل شو حکم د پردي چلو سان اولو لپاره تقلیل دی سو کې تکثیر دی حاشی لیکل دی چې دا تکثیر دی ځکه چې لم یعرف فی ذلک زمانه پای زمانه کې دې ته تقلیل سو وي اوسم ګډه لاله آسان کار دي 100 روپے لګي مخکې دا وفي قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثني حميد بن سمع عن سنن قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف وتزوج امرأة من الأنصار كم أصدقتها قال وأن نوادي من ذهب وعن حميد سمعت أنس قال لما قدموا المدينة مدينة دويرال جي نزل المهاجرون على الأنصار فنزل عبد الرحمن بن عوف على سعد بن ربيع فقال سعد بن الربيع اقاسمك وشن کې امتاز سره مال خپل وانزل لك او کوزیدون کې مستال لپاره ان احدا امراتي یو د خپل خذنا معنی دا کې استاخو غیر یو بدل پرې کېدم ها ماشاء الله دا نه چیرې دارا تراکا بارک الله لك فی الک الله دې تاسو ته آل نصیب کی و مالک ها الى السوق بازار تلانو فباع واشترى لین دین شروع کو تجارت فتزوج فقال النبي صلى الله عليه وسلم اولي ولو بشاة قربان قال حدثنا سليمان بن قحط قال حدثنا حماد عن ثابت عن انس قال ما اولم النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من نسائه ما په ماند هغه مقدار چې ولیمه په زینب کړي وا اولم بشاة دته ولیمه د زینب شاتو آلته موږ چې حلوا وا جواب څه دی اصل د حضرت طرفنا ولیمه د شات وا ام سلیم حلوا راولې غلا هغه حضرت کو خروله په خلق باندې سبحان الله قال حدثنا مسدد عن عبد الوارث عن شعيب عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق صفيه وتزوجها وجعل عتقها صداقها واورم عليها بحيث حلوا ما كده ايش نشته قال حدثنا زهير عن بيان سمعت انس يقول بنى النبي صلى الله عليه وسلم بامراتن یعنی وعدو ک نبی اسلام یو بیبي سره چې مراد زینب ده ها
فدعوت رجالا الى الطعام لکدی 776 اوله کرخه کې مونږ وی چلو باب دې په بیان د هغه چا چې ولیمو کې په خپل خودو باندې په بازو د خودو زیاته د بازنا معنی دا شو چې یو سړی دی په یوې خزي حلوا ویشلې ده په بلې زبانه کجوري ویشل دي په بلې ګډه لال کړ دي په بلې میخه سنډه لال کړ نو دا څه حرج نه دی ځکه اشیل کله چې دا امور اتفاقی دي یو وخت بداسي چې ستابه د چرګ علالو طاقت ني بیا بداسي وخت راشي چې ته میخه شل اطلس میخه لالای دې کې څه دي څه مسله نشته ده خو تحقیر باندې غني چې دا سپکله زدي لپاره چرګ حلال کوا او دا ډیره زبردست یو خلالو نه خو چې کیف متفقه شي چلو وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن كان ذكر تبيد بينه من جحش عند انس فقال ما رايت النبي صلى الله عليه وسلم اولم على احد من النساء ما اولم عليها اولم بشاة باب من اولم باقل من شاة ٹھیک ہے ٹھیک ہے سنیچتے بس ولا حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور بن سبية عن امه سبية بنت شيبة قالت اولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين ام سلمہ و شاهد و ام سلمہ و چې دی ولیمم بمدین من الشعير پونه 2 کیلو وربش پاکم 2 سره وربشي الله الله هغه پخکه او په صحابه ویشلا خپل د وس مطابق ده کنه سشته نه مړي چې خلاصول دي باب حق اجابه الوليمه والزواج ومن اولم بسبعه ايام ونفي ولم يوافق النبي صلى الله عليه وسلم باب حق اجابه الوليمه باب دې په بیان د حق د قبول او د دعوت ته ولیمه و دعوت او عام دعوتونه معنی کې یو سره تعالی دعوت درکې نو دغه اجابت وکا ورشو کنه بل حدیث راغلی دی من ترکت دعوت فقد عصى ابا القاسم صلی الله علیه وسلم دعوت رد کول من دی نو دعوت قبول کا اوس لکه مخکې بل صفحه کې به حدیث راشي یو صحابي او هغه اکثر رجیم ساتله خو چې بر دعوت ورک دی به حاضر شو دعا به ورته کړ بیا به تراله یو د اجابت ته دعوت یو د خړل د دعوت نو کې ته نخري غو مخره او قبول خو کا دعوت ته بل ومن اولم او بیان درېمه خبره او بیان داغه چې اولم بسبعه ایام ونحوی چې دی ولیمو کی ورزي یاد دی په مثال توجه وکړئ دی باندې خبر کوم ولم يوقت النبي صلی الله علیه وسلم یوما ولا یومین ولیمې د پاره پیغمبر علی السلام نه یو ورځ مقرر کړی ده نه دوه ورځې مقرر کړی دي حاصل څه شو د دې حدیث دو مطلب یاد کا ابي داود حدیث ته غستا په دی عاشی باندې کلام دی چې ابو داود کی دا حدیث ته چاول رضبانی دا ولیمه واجب ده په دیم سنت ته په دریم ریاکاری ده فراشی لیکل دي بیا دې په دې ځبانه باسم کوي چې دا د ابو داود روایت څخه کم دی انو دا ضعیف دی او دې پر راوی کې فرق دی زهیر باندې کلام دوی کړی دی زهیر ابن عثمان باندې کلام کړی دی لیکن علماء کرام د نور کتابونو ملاویږي د نور کتابونو دا معلومیږي چې څه دی جی دا روایت د نور روایتونو مؤید دی لہذا بهتر خبردار شرومبه رضی ولیمه وشي اګه خزه خاوند د شپې یو د شپه تیر کړه سا یو متشکر دی نو دا بهتر ده چې هغه باندې شنو په دې مې وکا خلاص امام بخاری چونکه حدیث زهیر ابن عثمان صحیح نه دی لہذا د حضرت تر وخت مقرر نه دی رومبه رضی کوي دویم رضی کوي دریم رضی کوي ورځ هفتي پس کوي نو کا معنی دا شخه تیشوا نور د دې معنی دا کی ومن اولم بسبت ایام او ذکر دا چا چې ولیمه کی ورځ مسلسل دام علماء ذکر کی لګي اوسره مالدار دی عبد الوارث خ مالدار دی او دې چې ورځ مسلسل و دا سګي دا ډوړې د واده ور کوي نو با صحابه کرامو متعدد ایامو کی روټه ور کړی دا خو بیا د علماوی چې هغه مقرره ډوړې نه و مرګي دوستانی ډیرو
نو یو ورځ مثلا د شلو کسانو بندوبست وکړو نو پرځ بیا د شلو بندوبست وکړو نو پرځ بیا د شلو بندوبست وکړو لکه یو سړی دی هغه څنګه د ملمنو کې نور ځای نشته ده او ملمانی شپې ته کسان دي نو نن د شلو کسان روټي دیو کی د بیا د شلو کی د بیا د شلو کی په نشي کنه لکه احمد چې نو نن درز دا د بابا د کړي تکاله ورته چې دې همت کې موږ په یو گاډي کې نه د بابا کړي ته لاړ شو په نشي کنه او کباب مباب خورو او الى اخري خبره ده چلو فلیاتیا ان دعوت قبول کرا ذا شابه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني منصور عن ابي وائل عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فك العانيه واجب فك العانيه آزاد کے سوق قرضدار مصیبت زدہ واجب الداعیہ وعود المریض قبول کے دعوت بلن کی وعود المریض تپوز مریضوں کے لگا جتا تو کوئی مخیر قال حدثنا حسن بن ربيع قال حدثنا ابو الاحوص عن الاشعث عن معاويه بن سويد قال البراء بن عازب امر النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع امرنا بعياده المريض واتباع جنازته والتشميد العاجل جواب د پرنجي ور کون کی و ابرار القسم او پاک غړون کې داغه چا چې قسم کړي قسم دې دا کار نه کوي ټیک ده چلو ونصر المظلوم د مظلوم امداد کول و افشاء السلام او په دنیا کې سلام خوراول هر شنی کې درشنی کې سکه مې کې دا بنا کې ها و اجاب د داعی او د دعوت قبلون کی من کړو منګه ان خواتیم الذهب د ګوتې د سرونا وان انیت الفزه د لوخو د سپینونا وان المیاسر او د سور بالغ ریخمینا دا میاسر غدیلا چې ته په ناس دي تم وي او میاسر هغه تم وي چې دا اصلي اغستی او پاغیبا جگہ زینوی هغه د ریخم هغه نه منره والقصیه اور یو خاص قسم د ریخمونه والاستبرق او غټ ریخم والدیباج او خنره ریخم نو مأمورات سبا کو ذکر کړه او منهیات سته ذکر شو نو دغه جواب دادی چې صفحه 870 اور 71 کې نهم شی ذکر دی چې هغه عام حریر دی عادل تنشت دی تراوانو 870 اے اللہ جواب دے رہا شابکہ نا یارا 170 اے گولا عیادت المریض و اتباع جنائز و تشمیت العاطف ونهانا عن لبس الحریر دلتا حریر لفظ را رہے مخامت پوری مختگورا 871 باب خواتیم الذهب نان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نان خاتم الذهب خلقت الذهب وان الحریر حریر فکرہ عامر خم چلو قربان قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن ابيه عن سهل بن سعد قال دعا ابو سعيد الساعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرسه وكانت امرأة يومئذ خادمتهم وهي عجیب زمانہ گوروي خاص طالب جانا دا ابو سعید الساعدی رسول الله ابو سعید حضرت دعوت ورک فیورسی د خپل په واده روټه کې وکانت امراه وخذت دي يومئذ خادمتهم فدغه دي خادمه اگر ناوي چې وکنه اغي ورته دسترخوان بچاو ک ای ورته چې میوه کې خوده او روټه کې خوده ستا ناوي چې یو میا چې کوم دي لازم نه وي ویل عروس په دې حال کې چې ناوي وا قال صاحب تدرون ما سقط رسول الله صلی الله خبره چې دوی پیغمبر علی السلام تصور کړو بان قعت له تمرات من الليل دی خذي وبو کی کجوري اچولې وي د شپې نه فلما اکلا سقط ایا چادر روټه خوړنه دا خوږي او په پیوس کولې دا په سکر نو کنه کجوري د شپې واچوي دي او په کې واچي ساتک مزیدار ټینګ شرب پسکا چلو پیپسیان خونی دا د پیپسی پلارو مخکې دا شابه سي منډه کا
شر الطعام طعام الولیمه ناکار روټه ولیمه ده یو د حلال اغنیاء چې مالدار ورته بل شي د لری لری نه ويترک الفقراء او پترخ کې فقیران پرېږ دي او من ترکت دعوت فقط اصل الله ورسوله قمام نو خړل تا کله او مفتی